او د چا سره تعلق ختم کړي د عبادت د دې سر نه په بره نه خیږي یو د هغې ښځې عبادت د سر نه په بره نه خیږي چې هغه د خاوند نافرمانه وي کوي د عبادت د سر نه په بره هم نه خیږي مطلب دا عبادت الله نه قبلوي چې خاوند ته نافرمانه دی او دا لګیا د منځونه کوي الله دا عبادت نه قبلوي یا قطع تعلق کړي دی رشته کټ کړي دا او د عبادت کوي نو دا عبادت چې دی دا د سر نه په بره باندې نه خیږي نو ډیر عبادات مونږ کوو هغه هم ضایع کړل ځان نه ډیر عبادات خلق کوي منځونه کوي خو هغه هم ضایع کړل چې مونږ له مونږ راځو مونږ خدا تمی چې د جمع مانځه ته به حاضر شو یو مونځ په 25 یا په 29 درجې باندې دی دا څومره لویه خبره ده مونږ خو به دې بنیاد حاضري کوو چې مونږ دې د سر اړو بره د سر نه په بره هم ونه خیږي نو 29 درجې چرته لاړې 25 چرته لاړې حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ سړی مانځه له راشي په وخت باندې جومات ته حاضري وکړي او دې منز اوکی او دې ایسا لغو عمل اونکی نو دا یو منز د بلی جمعې پوری د ټولو گناهونو کفاره شو چې دا یو منز اوکی نو چې مون د سړي قبلیږي نه هغه به د گناهونو کفاره څنګه شي نو به هر صورت د مسلمان نوم چې دی دا د سلامتیا دی دا د امن دی مسلمان چې کم ځای کې وي نو دی به د امن او د سلامتیا تعلیم ورکوي او د امن او د سلامتیا تعلیم به الله عام کیږي په معاشره کې چې مونږ سلام عام کو بنیادی خبره چې مونږ یو بل له مخې له ورځو چې السلام علیکم بل وی وعلیکم السلام یقینو کوي چې مسلمانی به برقرار شي مسلمانی به ژوندی شي په سلام باندې محبت په ژوندی شي په سلام باندې نفرتونه به ختم شي په سلام باندې دشمنی به ختم شي په سلام باندې رورولۍ به بحال شي په سلام باندې خو چې کلم یو بل له مخې له ورځو السلام علیکم یا خپل کور ته داخل شو نو السلام علیکم کور ته داخلیږي ام سلام ورچوه لار کې چاله مخې لم ورځي نو وای السلام علیکم نو چې معاشره کې سلام عام شي نو مسلمانی به بحال شي او خلقو ته په خلقو کې مسلمانی ښکاره شي دا مسلمانی به په سلام ښکاره کیږي دا په سړي کې بیا دند ښکاري نو د مسلمان شان دا دی چې د لاس او د جبې نه به چاته تکلیف نه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي